کوم خلک چې مرګ په کثرت سره یادوي دوی باندې به الله رب العزت درې انعامات وکړي، درې خاص انعامات به الله رب العزت په دغسې خلکو باندې وکړي. کوم نارینه کومه زنانه او دغه رنګې څومره چې خلک دي هغه څوک چې هغوی په کثرت سره مرګ یادوي، د مرګ تذکره کوي، مرګ بار بار یادوي، نو دوی ته به الله رب العزت درې خاص انعامات ورکوي. اولنی انعام چې ده ته به الله رب العزت په خپل ژوند کې د رښتینې توبې توفیق ورکړي، او چا چې په سچه باندې الله رب العزت ته توبه وویسته به د ده بیړي پار ده. یو انعام ده چې الله رب العزت به د حقیقي د رښتینې توبې توفیق ده ته په د خپل ژوند کې ورنصیب کړي. دویم انعام چې الله رب العزت به په هغې خلکو باندې کوي چې هغوی په کثرت سره مرګ یادوي، هغه دا دی چې د تکبر او غرور نه به الله رب العزت پاک کړي. یقینا چې دا ګناه کبیره ده، تکبر او غرور، او یو داسې ګناه ده چې انسان هلاکت ته رسوي. د مرګ نه مخکې په دنیا کې الله رب العزت هلاکت ته رسوي. د تکبر